د خلکو کورونه وران شوي دي، ما تاسو سره د منځ غم نشته، ما تاسو سره د قرآن غم نشته. څومره وخت شو قرآن بند دی. زما محترمو وی پروت په غفلت کې مسلمان ځان بیدار کا، څنګه چې دنیا له اوخيار دل لزان اوخيار کا. اخیری خبره کوم، نوجوان پریشان شي راشه یو فلم به وګورو، سچلې پریشان یو فلم به وګورو، یو ډرامه به وګورو، یو غانه به د انډیا یو غانه واوري پیښوي واکمنونه وکی ورکی ولی ټینشن می ختم شي. نو په ایمان وای، په ایمان وای د سره ټینشن کمی ک نورم زیاتی. نوجوانان خودکشي نه کوي، بل لار ورته نختاري، شیطان ولا هغه طرف نه غوګونه بند کړي، حق طرف ته نه راغواړي، عالم طرف ته لار ورته زما محترم جهنم وي، جمعه تراتل ورته سخت وي، خودکشي ورته آسان وي. زما د سترګو وړاندې دا ټول واقعات بار ملکونو نه اکثریت په ورسکو باندې جرمني یورپ ملکونو نه اوس ورله د تابوت په شکل کې یو مشندري جوړه کړې ده. نوجوان وورا که په پیسو کې خوشحالي وي، که په پیسو کې کامیابي وي، که په خوږو ګاړو کې کامیابي او سکون او عزت وي. او زما محترمو یورپ ملکونه پیسې اوچته ده که نه ده، هر څه ورسره ډېر تیر دي که نه دي. بیا یو ښایسته جینۍ، یو ښایسته نوجوان د یو لوی بلډینګ د دانګې یو ځان ختموي، یو ځان شوټ کوي او ختموي یې خودکشي کوي. دا وجه څه ده؟ دا وجه صدا الله پاک فرمای ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. څه فرمای؟ اخیری خبرې کوم لږ غوږ کېږدئ. ما ته پته ده دا نوجوانان دلته ناست وي توبه د بدو داسې به کړي حدیث داسې به کړي والله سخت دلته وایي توبه د بدو د جماعت کې نه وځي که وایي ورځه په بدو دا نیمې نیمې توبې هم الله نه قبلوي. داسې توبه به وباسي چې مرګ پورې بیا تا نه هغه ګناه ونه شي، تر مرګ اخري سلګۍ پورې د الله نافرماني ونه شي، د مرګ اخري سلګۍ پورې تا نه بیا مونځ قضا نه شي، او چې دا کم قضا شوي دا راوګرځوه ورروانې پته به دې بیا ولګي. زما محترمو ومن اعرض عن ذکري فان له معیشة ضنکا. نو الله پاک څه فرمایي؟ یو طرف ته حلال دي بل طرف ته حرام دي، او تا حرام له ډز ورکو حلال دي پرېښو. یو طرف ته انصاف بل طرف ته بېانصافي. زما محترمو انصاف دې پرېښو بېانصافۍ. یو طرف ته رښتوني خلک دي بل طرف ته دروغجن دي، رښتونی دی پرېښو دروغجنو سره ودرې دي. یو طرف ته حق خبره ده بل طرف ته زما محترمو په دې ځایونو کې سترګې پټې 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 د الله الحلال کرده شیزونه هغه تا چې کوم دی بالکل خپو سره پامال کړي د دې خبرو پروا نه کې. الله پاک فرمایي اولنۍ سزا به درله صدر کم، زندگی به درله تنګه کم زندگی. اوس ډېر خلک دي که نه هر څه شته خبرې به صفا کوو ښه اصلاح په نیت لګیم. زما مازغه نه دي خراب ورونو درخواست کوم تیمونو میمونو ته مه ګورئ، ژوند بدل کړئ ژوند. زه به بیان ختم کم لاړ به شم ماله د کومه تاسو پیسې راکوئ د الله د رضا دپاره راغلیم. وی وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میرے عمر پر کا ریاض تھا میرے درد کی تھی وہ داس تھا جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. دا درد میں راوړی اخري سټیشن باندې به حاجي صاحب زما هم پته لګي ستا به هم پته لګي چې د کومې خبرې ورد دې کړی دی که نه. مرګ په ټایم کې به هغه خبره ستا په خوله څوک به کنزل کوي، څوک به ټماټر والی پیاز والی، څوک به سوکنوله او کارخانوله، او څوک به یو چغه وي څوک به بل چغه وي، او څوک به بې اختیاره وي لا اله الا الله محمد. دې به تاسو ته پته لګي موږ ډاکټرانو سره نه چې مفتي صاحب په سلو کې 99% خلک د دنیا نه ځي موږ توبې وباسو کنزل کړي کفري الفاظ استعمال کړي او ساتو. رونو والله العظیم زه ستاسو د فایدې دپاره لګیم، والله چې زه ځان له زور ورکوم ستاسو فایدې دپاره لګیم. الله پاک فرمایي زندګۍ نه به درله تنګې کم. دویم چې کله مرګ راغو د قیامت په ورځ دې راپاڅوم ونحشره یوم القیامة اعما. زه تاسو ته خو د ځان نه یم لګیا، قرآن درته ویم د قیامت په ورځ به دې ړوند راپاڅوم. څنګه به دې راپاڅوم؟ ړوند راپاڅوم. ته تکړه شه، ته څومره زور کې، څومره پهلواني، څومره بدماشي چې دا خپه اوچته کې ځمکه شلولی شي، یو غاغ در باندې الله راولي بیا ځان ټینګولی شي. رونو چې څومره یو عمره اوسېدل پکار دي، په چا ظلم کول نه دي پکار. نو ها الله پاک فرمایي دا بنده به بیا ماتوي. قال ربي لما حشرتني اعما. یا الله تا خو زه ړوند راپاڅوم وقد كنت بصيرا، زما خو غټې غټې سترګې وي. الله ورته فرمایي كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها. تعالی آیاتونه زما پیغمبرانو راوړي، صحابه ځانونه قربان که. زما محترم جعفر بن طیار رضی الله عنه د ټولو نه حسین ترین بیبي په ټول مالت او په ټول کلي کې د دغونته کې حسینه بیبي د دغونته کې ښایسته بچي د یو چانو هلته اعلان وشو په محمد رسول الله. کافران راغونډ شوي دي، محمد رسول الله په منځ کې گرفتار کړی دی. دغه نوجوان وی دنګل او زما محترم هغه پورې وجنګېدو چې شهید شو. انا لله و انا الیه راجعون. محمد رسول الله په منډه باندې راځي چې په کور کې خبر ورکم زنانو بچو ته. چې کله الله رسول راغی هغه ماشومانو را منډې کې یا رسول الله زموږ بابا جان څه شو؟ الله رسول هغه وړو وړو ماشومانو په سر باندې لاس راکاږي. هلته زما محترمو کور والا بیبي لګې دی وړا غږي د سپوږمۍ غونته کې ځلیږي دومره حسینه او وړا غږي او هلته نه اواز کوي یا رسول الله ته خو زما د دې ماشومانو په سر داسې لاس راکاږي لکه خلک د یتیم په سر باندې لاس راکاږي. وایا زما جعفر څه شو؟ الله رسول ورته فرمایي هغه شهید شو. په ایمان وایه سخت اواز دی که نه دی؟
هغه شهید شو شهید شو الله په دین قربان شو هغه د وړو ګنده لاسونه داسې اوچت کو چغې واله الټه را پرېوته بېهوشه شوه د خلکو کورونه وران شوي دي ما تا سره د مونځ غم نشته ما تا سره د قرآن غم نشته څومره وخت شو قرآن بند دی زما محترمو وی پروت په غفلت کې مسلمانه ځان بیدار کا څنګه چې دنیا له هوښیار دل له ځان هوښیار کا نو الله پاک ورته فرمایي تا زما آیاتونه هېر کړه وکذلک اليوم تنسى نن ورځ ما ته هېر کړي او شیطان ته وایي راشه که نه هغه ستا منونکي اتباع کوونکي ځان سره کو جهنم ته ځئ توره جنډه به ورکړي او روان به شي رونو درخواست کوم د دنیا دا مختصره زندگی ختمېدو والا ده الله سره به صلح کوو انشاءالله کله چې کله مړه شو که نه د مرګ نه مخکې قرآن تلاوت به شروع کوو انشاءالله د والدینو خدمت به شروع کوو انشاءالله خپل مساجد به آبادو انشاءالله رونو استغفار په کثرت سره وایي استغفر الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين پنځه وخته مونځ پابندۍ سره زما محترمو ننم الله زما استاد صلح په انتظار دی د توبې په انتظار دی څه فرمایي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك الله پاک فرمایي ای بنده مایوسه کېږه مه څومره ګناه دې کړې ځمکې نه اسمانه پورې راشه مور بچي ته اواز کوي پاپلې بل والا بل دې بختور شه شابه بل والا د مور مینه بسوي الله خپل بنده سره څومره پیار کوي ای بنده راشه ای بنده مشکلاتو حل ما سره دی د دې پریشانیانو د ختمېدو حل ما سره دی ستا بیمار ته به صحت زه ورکوم کاروبار به دې مخکې په ترقۍ باندې زه به وځم ستا ټول ټینشنونه به زه ختموم بیبي دې نافرمانه ده فرمان برداره به کم بچي دې نافرمانه دي فرمان بردار به کم کاروبار به دې پکې برکت به واچوم په عمر کې به درله برکت واچوم اوس نوجوانان اخیری خبره کوم ځان سره سوچ وکړئ د کم وخت نه زما استانه د سهار مونځ قضا کېږي ته تم فکر کړ داسې د شپې اوده شوي دي د سره بیا زما محترمو سهار نه دي راپاسېدي سهار وختي به تاسو ډېر اعلانات اورئ نو زما محترمو ډېر داسې اوده شوي دي او سترګې بیا په قبر کې غړېدلې دي او د شپې دي نشه کړې ده د شپې دي بله نافرماني بدکاري کړې ده ماسخوتن مونځ دې مو نه کو سهار دې مو نه کو او په دې حال کې مرګ راغی او زما محترمو کسان ناست دي او زما محترمو دمې ګډۍ لګیا دي او چیلمان دي او ربابونه دي او منګي دي او ډومبکي دي او په دې کې زلزله شوه ټولو منډه کړه هغه چا سره چې رباب وه پکې وروسته پاتې شو هغه ګیټ ورپسې بند شو هلکه ور کولاو کوي سره د ثبوت یې ګیر کړی سره د ثبوت یې ګیر کړی نو موږ او تاسو هم سره د ثبوته ور رواني فرشتې به تپوس کوي من ربک کوي که نه به کوي دا خبره هم اورېدلې که نه هم دا اورېدلې نو الله رسول پټو به ښایي که نه به ښایي دی درته ویلي الله رسول پټو به ښایي په هغه پټو کې به د الله د رسول ګیره وي که نه به وي اواز رانغی شک کې الله رسول پټو به وي هغې کې به ګیره زه په تاسو خفه کېږم او که ستا ګیره نه وه والله العظیم وی بلا ادري نه پوهېږم دا څوک ځکه چې د هغې د زندګۍ د تعلیماتو مطابق تا خپل ژوند تېر کړی نه دی تېرو به انشاءالله اخري شعر ویم ټول مینې سره به سبحان الله وایي وی چا د ځان سره اعمال قبر ته یوړو چا د ځان سره خپل مال قبر ته یوړو تخت او تاج د شاهجهان نه شلو پاتې د دولت نه یې کنګال قبر ته یوړو دا د ګل غوندې مخونه به فنا شي ای رحمانه مرګ د یوسف غوندې جمال قبر ته نو مرګ نه خلاصېدل شته نو چې خلاصېدل نشته تیارې به کوو انشاءالله کوو به انشاءالله الله دې په دې ټولو خبرو د ډېر عمل کولو توفیق را نصیب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين